اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا ویډیو چې چوک اوري د ما دوستان د کچئی عوام اور ټول د پاکستان سلامتی د پاکستان امن غوښتلو والا دوستان ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. بعد از دعا سلام دوستانو، دا یو شارټ ویډیو کلیپ زه چلاوم د دې لپاره چونکې تاسو ټولو ته پاته دی چې نن مو کچئی کې پینډال لګېدلی و اور دو کینډیډیټو ته ورکې دعوت میلاو شوی و. یو کینډیډیټ پی کې بیان وی والا شفیع جان بی دی، الله تعالی دی آباد و شاد لري، اور یو ورسره شهریار افریدي و چې دیو ته مو دعوت ورکړی و. د پروګرام یو ویک مخکې یوه هفته مخکې مو ارینج کړی و، دې باندې خبرې شوې وې، پینډال مو ولګول، علاقې کې معزز خلکو ته مو دعوتنامې واستولې، سپین ږیري مشران ملکان خلکو دی جلسه کې برپور طریقې سره شرکت وکړ. اول خو ټولو نه مخکې زه د دې خلکو شکریا ادا کوم چې کوم خلک ته مو پیغام باندې مو دعوتنامې باندې دی جلسې ته راغلو، دی پینډال ته راغلو اور مو سره مطلب شرکت وکړ، شمولیت وکړ. بیا یوه ګیله، یوه شکوه اور یو اعتراض هغه زه کوم د پاکستان تحریک انصاف سابق وزیر داخله شهریار افریدي ایکس ایم این ای ډسټرکټ کوارټ نه څه د پروګرام کې هغو انویټ شوي وو، هغو سره دا ډسکس شوی و، ټایم راغستلی شوی و، 10 بجې ټایم مو ایښی و. یو خو دا څه هغه خپل ټایم ته رانغی دی پروګرام ته، اور دویمه دا څه د کچئی قوم مشران د عوامي اګنور کړي خبره کې. نو زه چونکې یو جنرال کونسلر یم کچئی نه، ټول عوام مې د پیژني، ما همیشه قوم خدمت لپاره اقدام کړی دی، چای کوم طرف نه ما قوم ته فایده راغلی دی، ما هغه ځای ته ځان رسولی دی، ما دا نه دی کتلی چې دا مطلب لیرې دی، تکلیف دی، ښه دی بد دی، خو قوم فایدې دپاره مې دغه منډه ویلې دی. نو یو جنرال کونسلر قومي دا خو علاقې کې یو وړوکی غونې سیټ دی، دا خو دومره غټ شی دی نه چې مثلا دا به چینی صوبایي اسمبلي کې قومي اسمبلي کې به فیصلې کوي، خو د صوبایي اسمبلي او قومي اسمبلي د مو علاقو نه مو تاسو ځان باندې مسلط کوو اور مو دی سلیکټ کوو، بیا دی مو امبیسي ته رسو. دې د وجې ما دا پیغام ضروري وګڼل چې شهریار افریدي د مو قوم بار بار اګنور کړ. ځینې خبرې داسې وې چې هغې نه ماته علم نه و، زه خبر شوم، علم راته وشه، پته راته وشوه، معلومات راته وشه، نو زه 100% یقین باندې ورسېدم چې دې کې شک نشته چې شهریار افریدي همیشه د مو د کچئی قوم اګنور کړی دی. خو چې نن د کوم پروګرام ته در رانغلل، مو پروګرام الحمدلله بهترینې طریقې سره وشه، پاتې نشه، خو د دې اګنور کېدو وجې نه زه خپله اور خپلې فیملي سره او کوم کسان د ما دوستان دي، د ما اواز ورته رسیږي چې ما خبرې باندې هغه پوهیږي اور مو طرف ته توجه وي اور مو د پیژني، زه هغه ټولو ته دا ګزارش کوم چې قومي اسمبلي دپاره مو سره د کچئی کوم ووټ دی پکار دی چې هغه مو په شهریار افریدي باندې خراب نه کړو. وجه همدا دی چې دې نه مخکې ما دا بار بار همدا خبره کړې دی چې مو پکار دی هغه سړی منتخب کړو چې سبا 15 کاله بیا مو ژاړو نه. که یو سړی دې ټایم کې هغې ته د ووټ او د سپورټ ضرورت دی، دې حالاتو کې چې هغه رښتیا دی ما سره دوکه کوي چې زه یو موجوده ټایم کې جنرال کونسلر یم، ما سره هغه دوکه کوي، نو د ما د غریب عوام ته به هغه څه فایده ورکړي. نو زه تاسو ټولو دوستانو ته دا گزارش کوم چې قومي اسمبلی کې زه بذات خود زه سید میکائیل فرزند سید حسین ګل محله سیدان عیساخیل کچئی خپل فیملی سره، خپل خاندان سره اور خپل دوستانو سره د شهریار افریدي قومي اسمبلی نه دستبردار یم. انشاءالله زه به کچئی نه شهریار افریدي ته قومي اسمبلی کې زه د ما خاندان د ما دوستان به ووټ نه ورکوي. نور ما قومي اسمبلی کې یا چا سره څه شمولیت شته نه دی، او که چیرې درسې څه خبره وه هم به زه تاسو قوم سره د خبره شیر کوم. تاسو ما ته ووټ راکړی دی، تاسو زه منتخب کړی یم، تاسو نه بغیر زه انشاءالله قدم نه اخلم. دې نه مخکې ما یوه ویډیو چلولې وه چې بهی مو پکار دی یو ګرینډ میټینګ وکړو کچئی مستقبل دپاره او قومي اسمبلي او صوبایي اسمبلي دپاره خلق خوښ کړو. هغه میټینګ د بعد مو بیا کومه فیصله وه هغه همدا وه
څه مثلا شهریار افریدي او شفیع جان. خو شهریار افریدي کوم موجوده ټایم کې د مو قوم سره کوم دوک مو ته تکلیف راکړ، ورکر تی کوم تکلیف ورکړ، نو دې ټایم کې مناسب نه دی چې مو د شهریار افریدي دغه وکړو، د مرستیا وکړو. زه به ذات خود د شهریار افریدي او د دې شي مخالف یم، څه مطلب غه بار بار د مو قوم اګنور کړی دی، مو قوم ته تکلیف رسولی دی. دا ګوره دینه مخکې ځینې خبرې داسې وې چې شهریار افریدي مو ته کړي وې، چې مثلا ما ورنه دا کوېسچن کړی و چې مو قوم ته تا خپل دور کې هېڅ هم نه دي کړي، ټیک شوه. اور پکار دی چې ته نن کچهي ته پروګرام ته رسې، نو زه به دې قوم ته څه یم چې شهریار افریدي ما ته کچهي کې څه شی کړي دي. دې نه علاوه څه خبرې مو ورسره وکړې، دې وجوهاتو بینې باندې وي، څه باندې وي، خو شهریار افریدي د مو قوم ته بیا رانغله، پنډال یې مو باندې لګولی و، هغه پنډال همداسې پاتې و. شفیع جان به یې مو ورکې دعوت کړی و، هغه ورکې خپل پروګرام وکړه اټینډ کړه. نو زه به ذات خود د ټول قوم ته دا ریکویسټ کوم چې که چیرې قوم دپاره علاقې دپاره ووټ استعمالول غواړو، په کار هم دی چې قوم علاقې دپاره ووټ استعمال شي، همیشه په کار دی ووټ ته مو ضایع نه شي. بار بار مو دا خبرې کړي دي چې د کڅهي ووټ همیشه ضایع شوی دی، چاہے هغه روډ دی، چاہے هغه سکول دی، چاہے ویلیج کونسل دی، چاہے یونین کونسل دی، چاہے هغه د مو هسپتال دی، چاہے نور مو ته بنیادي سهولتونه دي. نو که مو غواړو چې مو بنیادي سهولتونه ختم شي، نو په کار دی مو یو مضبوط امیدوار سره مرستیا وکړو، هغه ته مو تن من سره ووټ ورکړو، د علاقې دپاره مو مطلب دا دی یو نوي امیدونه قایم کړو. انشاءالله کوي بي الله تعالی به ذات خود څه څوره پورې د ما تعلق دی لا اله الا الله محمد رسول الله، څه نه د چا دباو کې یم چې زه دا ویډیو ورکړم، اور نه د چا جناب پیسې پسې لګېدلی یم، او نه ما ته د دې شیانو الحمدلله ضرورت شته. خاندان د لرم، انشاءالله ورور عزیز د لرم، په سړیو، په دولت یا په پیسې الحمدلله که سیر نه یو نو چا نه پاتې هم نه یو. نو دې شیانو کې زه انشاءالله دا تاسو ټولو ته یقین درکوم چې په الله تعالی باندې یقین وکړو. زه خرڅېدو والا سړی نه یم، قوم دپاره سیاست کول غواړم، کوم شی قوم ته فایده رسوی شم سو بسم الله، که نه شم رسولی قوم غي خبرې نه په ټایم خبره وم چې دې مقصد څه دی. موجوده ټایم کې کوم الیکشن ګرما ګرمي دی، دنیا قومي امیدوارانو میلاړ دي، درسې ډېر خلک مشته، ما دې ټایم چا باندې یا دغه نشته دی چې زه اوس تاسو ته ویم چې مثلا یا عباس افریدي دی یا سیټ ګوهر دی یا جناب ورسره شفیع د شهریار دی، چونکې دی خو الرډي مو دینه خو مو قوم انشاءالله انکار شو، داسې څه دغه نشته دی چې مثلا زه تاسو ته کانډیډیټ نه ویم چې ما دې کانډیډیټ سره موجوده ټایم کې اتحاد دی. نه، که کله ما کوم څو مسایل دي ما نن په ویډیو کې هم پروګرام کې هم بیان کړي دي، مو کوم درې څلورو اهم مسایل دي. یو مسایل دا دی چې مو سره 2 کیلومیټر کې جناب والا د لودي خیلو روډ باندې ګیس رسیدلی دی، په کار دی مو قوم ته دا سهولت میلاو شي، په کار دی مو ته همیشه خوابونه مو ته نشي راکولی. دویم شی ورسره دا دی چې مثلا د مو هسپتال بعد حالات کې دی، د مو یونین کونسل نشته، ووټ ټایم شي هر سړی ګرمه ګرمي شروع کی، خو بیا دې د بعد هیڅ قسم ته 15 کاله بیا مو ذلیل وو. بهرحال شهریار افریدی د ووټ قابل نه دی، په کار دی مو کڅهي سرزمین نه زه به ذات خود خپل ځان نه ویم، چوک بي کڅهي کې دوستان وي هغو سره ما څه کار نشته، زه د چا مخالفت کې کڅهي ورکرو یا د نورو چا مخالفت کې د ویډیو نه کوم. زه د خپل ځان نه دا خبره کوم چې زه د ما فیملی د ما دوستان چې څوک هم د ما आवाज اوري اور ما په خبرې باندې اګري وي، زه د هغو ته دا ریکویسټ کوم چې انشاءالله 2-3 دن کې به زه یو مضبوط امیدوار کچهي ته راولم، مضبوط امیدوار به کچهي ته ورکوم، او زه به انشاءالله همداسې یو پیغام قوم ته جاري کوم چې هغه نه به مو امیدونه وي. انشاءالله آنے والا 5 سال دپاره به مو هغوی ته قومي اسمبلي کې بھرپور طریقې سره ووټ ورکوو، د هغه به مو سپورټ کوو انشاءالله.